عزتمندو بل حدیث کې راځي پیغمبر اسلام خیره د داسې شخص لپاره کړي چې څوک د خپل مور او پلار په خدمت باندې ځان جنت ته ورسوي. حدیث کې راځي پیغمبر اسلام فرمایي رحمان په ثم رحمان په ثم رحمان په قیل من یا رسول الله. نبی اسلام فرمایي په خاور کې د ککړ شي پیغمبر هغه کس په خاور کې د ککړ شي په خاور کې د ککړ شي یعنی تباہ برباد دي شي هغه شخصیت. صحابه فرمایي څوک یا رسول الله څوک دې تباہ شي. پیغمبر اسلام ته فرمایي چې څوک پر مور پلار یا یو د هغې په بوډاوالي کې بیا مومي او ځان کې جنت ته ونه رسوي دا کس دا تباه برباد شي. پیغمبر اسلام خیره کې عزتمندو خبر قبلېږي. انا موږ تاسو په معاشره کې نو چې څوک د مور پلار خدمت نه کوي څوک د خپل مور پلار مخالفت کوي د خپل مور پلار سره خلاف دی د چا خپل مور پلار سره بدسلوکي کړې او په معاشره کې بدحالۍ او خلک ویم کنه وایي دی د خپل مور پلار خفه تللی دی د خپل مور پلار ته به کنځل کول داسې دی کول داسې دی کول. عزتمندو مسلمانانو اکثر ما ستا دا بهانۍ چې زه څه وکړم د خپل مور پلار سره به بد سلوک نه کوم ولې هغه چې زما سره ظلم کوي اکثر په کور کې څلور پنځه لونی وایي یاره هغه د پلان کې ور سره ښه دی او زما سره بد سلوکي کوي مور پلار. عزتمندو یاد ساتئ د دې حال هم شته دی حدیث کې راځي یو صحابي راغی نبي علیه السلام هغه صحابي ته فرمایي ستا دپاره مور او پلار د جنت د دروازې دي که چېرته تا د دې تابعداري وکړه او ستا دپاره مور او پلار د جهنم دوه دروازې دي که تا د دې نافرماني وکړه د دې مخالفت دې وکړه. هغه صحابي ورته فرمایي یا رسول الله که چېرته مور او پلار ظلم کوي نو بیا پیغمبر اسلام ورته فرمایي وإن ظلما وإن ظلما وإن ظلما اگر که دا مور او پلار ظلم کوي اگر که دا مور او پلار ظلم کوي اگر که دا مور او پلار ظلم کوي بیا به ورسره ښه سلوک کوي. عزتمندو څومره تاکید دی تر دې پورې که ستا مور او پلار بېدینی علما فرمایي هغه مشرکې د شرک ځای ته نه وړی خو که د شرک ځای ته لاړ او واپس نه شي راتلی نو په شا به یې راوړي دومره حق دی د مور او پلار. یو صحابي راځي پیغمبر علیه السلام ته فرمایي ای رسول الله ما خپله مور زما مور بوډۍ وه ما حج له په شا یوړه هر څه مې هغه په اوږه کړې وه په دې سخته ګرمۍ کې تر دې پورې چې زما خپې راوپړسېدې د ګرمۍ د لاسه ما خپل مور حق ادا کړ که نه. پیغمبر علیه السلام ورته فرمایي دا د خپل مور هغه د پیدایش چې کوم وخت و هغې حق مو ادا نه کړه. عزتمندو دومره حق دی د مور او پلار. نن موږ مور او پلار حق خدای خبره ده هر سړی ګورې د مور او پلار سره مخالف دی. عزتمندو داسې نه ده پکار خپل ماشومتوب یادول پکار دی چې په ماشومتوب کې به دغه مور او پلار ستا ډک بول ستا واړه بول دا سبا کول د هغې نه به یې کرکه راکوله کله به ته بیمار وې ستا مور به تا ته شپه شوګېروله کله به ته بیمار وې بیمار به ته یې جړل به ستا مور. نن موږ ولې د هغه مور او پلار مخالفت کوو د هغې ولې نافرماني کوو. عزتمندو دا یاد ساتئ ما حدیث ویلو چې چا د مور او پلار نافرماني وکړه چا د مور او پلار مخالفت وکړو د دې یو ځای صرف او صرف جهنم دی. حدیث شریف کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي لا يدخل الجنة مدمن خمر ولا عاقل ولا منان. جنت ته به همیشه شرابي چې کوم د عادت د شرابو جوړ شوی دا کس به جنت ته داخل نه شي ولا عاقل انا د مور او پلار نافرمان به جنت ته داخل شي ولا منان او نه هغه شخص چې څوک احسان د چا سره وکړي بیا په احساس باندې دا درې کسان به جنت ته نه داخلېږي. اول به جهنم ته ځي سزا به څه کړي بیا به جنت ته داخلېږي. عزتمندو دا یوازې نه د مور او پلار مخالفت د مور او پلار سره بدسلوکي د دې سزا صرف په جهنم کې نه ملاویږي بلکې د دې سزا په دنیا کې ملاویږي. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې څوک په دنیا کې څه ګناه کوي د هغې سزا په آخرت کې ملاویږي خو څه ګناهونه داسې دي چې د هغې سزا ورسره په دنیا کې هم ملاویږي. څوک د خپل مور او پلار سره بدسلوکي وکړي د دې سزا په دنیا کې ملاویږي او د دې سزا څه هغه سزا چې تا خپل مور او پلار سره څه سلوک کړی اولاد به سره سلوک کوي واپس. جنید دا همیشه